دا مسلمانان دا پختانا لوی لوی تسبیح پیدا کړي، حجونو پسې به حجونو لذي، سروزو پسې به سروزو لذي، عمرو پسې به عمرو لذي، لوی لوی اعمال روجي به نیسي، د شپې تهجد به کوي، لیکن د خویندو حقونه به نه ورکوي، د خویندو حقونو نه به انکار کوي، ابه بالکل مني نه. نوافل پرېدا، سروزې پرېدا، عمرې پرېدا، تسبیح پرېدا، دغه سیټ ته لږ زور ورکا، بیا وګوره چې د الله د طرف نه پتا باندې خیخې فیصلې راځي که نه راځي. اکثریت زنانه هغه رابطې کوي د پلار په دې مال کې زمونږ حق نشته، دارونه به خویندو ته وایي دا خپل حق موږ ته راوبخه، ته دا خپل حق دی خویندو ته وروبخه کنه. خویندې هغه د خپل رور سره محبت کوي، په خپل رونو باندې خفه کیږي، لیکن دا تور سری همدې وجې نه زما محترمو هغه خپل حق رور ته ور معاف کی چې زما دا رور خفه نشي، زما دا رور سبا به ما کره نه راځي، سبا ور کره زه راځم تندې به راچولی چې دا هغه ده که نه خپل حق یې رانه غوښتو. تاسو به الله ته نه مخامخ کیږئ، تاسو به په دې قبر کې نږدي، تاسو ته به پته ولګي دې خور لا ځمکه ورکا، د هغه ځمکې انتقال ورپسې وکړه، هغه ګیډي ورته په لاس کې کېږده چې خورې دا ستا حق دی، دا ستا په نوم انتقال دی، دا ستا حصه وه، دا ستا برخه ده د پلار په مال کې، دا واله دا تا ته حواله شو. دې نه پس اوس ستا دې خور ته اختیار دی چې دا یې درکوي که نه یې درکوي. ستا به کور خوښي، ستا د خور به کور خوښ نه وي، ستا به ښېښې جامې خوښي، ستا د خور به خوښې نه وي، ستا به ښه خوراکونه خوښي، په خپلو بچو به دې ښه خوراکونه، ښېښې کپړې، ښه مکان، ښه ګاډي، به دې پې پیرزو شي، په خپلو خویندو به دې پیرزو نه شي. پلار تر کومه پورې ژوندی، زما محترمو یو ډیوه لګېدلې ده، خو چې پلار ژوندی دی ډیوه لګېدلې ده، پلار مړ شو، دا ډیوه یې همدغه سات باندې بنده کوي. ولې چې په دې کې د خویندو حقونه دي، یتیمانانو حق دی، درونو حق دی، دغه ځای کې دا ډیوه بنده کوي، بس د پلار حق ختم. مرګ سره د پلار حق ختم شو، د پلار حصه ختمه شوه، دا به اوس دا به تقسیمیږي. نو اوس په ایمان ووایه دا تقسیم والا خلک ډېر دي که کم دي؟ بس په لنډو کې به راشي موږ ته چې کم دی د قیامت په ورځ باندې زیاته فټایي دا یاد ساتئ، په حقوق الله کې به نه وي، حقوق العباد کې به وي، معاملاتو کې به ما او تا رانیولي. معاملات نن زموږ معاملات ټیک نه دي، بس صرف بوسو کې اوبه تېرو. د میراث مسائل کتل پکار دي، د هغې نه ځان خبرول پکار دي. نو ها د رونو چې کم ګټلی شوی مال دی، رونو ګټلی دی، نو په هغې کې د خویندو حق نشته، خو د پلار ګټلی شوی مال په دې کې د خویندو حق خامخا شته، چې څنګه پکې د رونو حق دی دغه شان پکې د خویندو حق دی. دغه شان زما محترمو ناب تول کې کمی کیږي که نه کیږي؟ په دې امت کې زنا عام ده که عام نه ده؟ په دې امت کې لواطت عام دی که عام نه دی؟ په دې امت کې د کفارو سره مشابهت کیږي؟ په دې امت کې د امت زنانو د سړو د الکانو غونته کې ځانونه جوړ کړي دي، او الکانو د جنکو غونته کې ځانونه جوړ کړي دي. د الله د طرف نه به په تاسو باندې ښې فیصلې راځي، بازنګړې به در باندې الله واړي. نن وګوره دا پښتون مسلمان خپلو کې سره لګې دی جدا کیږي، دا پښتون مسلمان څومره وهن خوري لګیا دی، زمونږ اعمال خراب دي. وجه څه ده؟ موږ د کم مقصد دپاره الله دې دنیا ته رالیږلي وو، موږ خپل مقصد پرېښوستو، موږ د نورو خلکو نه متاثره شو، موږ د خپلو علماو سره دشمني شروع کړه، خپل درون لباس ته سپک نظر شروع کو، مدرسې ورانې کړلې، جوماتونه م ویران کړه، خپل بچیم د انګریزانو غېږو ته ور وغورځول.